بنګش صاحب په پېښور کې کاروایي کړې ده او ډېره زبردسته کاروایي کړې ده او هغه څه وایي مشران وایي که نه وایي چې شعر چې کوم دی نو هغه هر ځای کې شعر وي نو او موږ یې په چارسده کې صفت کوو نو پېښور هم زموږ ضلع ده زموږ دارالخلافه ده زموږ ډېر خلک دي پېښوریان دي موري چې ګرانو کتونکو دا نوی آی جي پي چې راغی د دې نوی آی جي پي نه پس چې کوم دی دا هفتني میزان پې یو په 400 باندې په پېښور باندې او دغه 10 ورځې پس چې کوم دی هغه دغه کړل په یو ورځ کې چې کوم دی نو 38 مقدمات درج کړي دي او 240 ملزمان یې ګرفتار کړي دي او دا انټرنیشنل ډرګ مافیا وه او د انټرنیشنل ډرګ مافیا چې کوم دی په دې باندې ډېر غټ غټ لاسونه او اگر چې د هغه ځای امپیګان او میناګان هم ډېر زیات خفه دي څنګه چې 400 کې ډېر زیات خفه وو او موږ به دغه وی ما به هسې د امپیګانو او میناګانو صفتونه کول ما یاره چې لکه موږ په 12 کاله کې خو یو پراجیکټ روړی د هغه ډي پي او مسعود احمد بنګش و یو زبردست پراجیکټ هم راله روړو چې موږ یې دغه ډرګ مافیا نه قبضه مافیا نه دغه ناسوري خلکو نه سنیچنګ والا نه غلو نه د هغوی نه پې بچ کړو نو هغه 6 میاشتې پس هغوی برداشت نه کړی شوه هغوی ویل چېرې دی خو په موږ باندې راولګېده بیا موږ الیکشن پسه کوو دا خلکو خو موږ له په الیکشن کې پیسې لګوي نو هغه ختم کړو 38 ګرانو کتونکو په 2 ورځ چې کوم دی په 2 ورځ یې نوي پرچې کړي دي نوي او په نوي پرچو کې چې کوم دی 100 ملزمان گرفتار کړي دي او په دغه مهم کې چې کوم دی نو مزید 84 مقدمات چې کوم دی درج شوي دي او مزید دوه نوي ملزمان گرفتار شوي دي دا ایس اس پی اپریشن مسعود احمد بنګش او د دوی نه چې کوم دی په دغه 84 مقدمات کې دغه باندې ملزمانو نه چې کوم دی نو په 2 ورځو کې تر دې وخته پورې په 2 ورځو کې 140 مقدمات 146 مقدمات دا درج کړي په مجموعي توګه 160 ملزمان چې کوم دی نو دا یې ګرفتار کړي دي په مجموعي توګه باندې او په دې کې ټول ډیویژنل اس پیز د هغې نګراني به ورسره هماغه پولیس دي خو سرلښکر تکړه پکاري د هغوی نه کار اخلي او په دغه خصوصي کاروایي چې کوم دی هغه په عمل کې راوستي دي او په دې دوران کې په دغه خصوصي لیست مطابق چې کوم دی خطرناک نشه آیس دغه مکرو دنده چې دا کومه چې زموږ د بچو پنده ده هغه خلک یې نشانه کړي دي او دغه شانتې ټارګېټډ کاروایي کړي دي او دغه گرفتار ملزمان چې کوم دی بین الصوبایي منشیات سمګلر د هغوی نیټورک په شمول چې کوم دی مخصوص ګاکونه هغه ټول دغه کړي دي او د هغوی نه منشیات او آیس هغه سپلای کول هغه ټول هغه گرفتار کړي دا ټول پکې شامل دي او په دغه جاری کریک ډاون کې چې کم دی نو په 2 ورځ کې چې کم دی دا کاروایي کړي دي په هغې کې 450 کیلوګرام آیس او 49 کیلوګرام چې کم دی د هغې نه زیات چرس 18 بوتلې شراب او دغه شانتې نور ډېر څیزونه چې کم دی نو هغه برآمد کړي دي اس اس پی اپریشن مسعود احمد بنګش دغه منشیات خلاف چې کم دی جاری کریک ډاون چې کم دی هغه مزید نور تیز کړي دي او هدایت جاری کړی دی چې دا صرف د 2 ورځو کاروایي ده او کیپټل سیټي پولیس چې کم دی د هغوی د طرف نه چې کم دی نو دغه 146 مقدمات درج شوي دي او په دې کې چې کم دی نو دا کریک ډاون به رواني او څوک هم د قانون نه باب منګول نه بچ نشي پاتې کېدي او نه د قانون نه څوک اوچت شته دی خو یو سړی زورور دی ځان له به زوروري یا خپله قبله درسته کې او یا چې کوم دی نو قانون ته ځان حواله کې او خو نه حواله کوي نو لاس اچول چې کوم دی دا زما کار دی او واقعي چې لاس اچولی شي هغې 400 کې مچولو او دا 146 کسان ګیرول چې کوم دی نو دا یو ډېر لویه کاروایي ده مسعود احمد بنګش اس اس پی اپریشن موږ یې ستاینه کوو خیرات تحسین ورته پیش کوو دا دی ورکو اوس په تاسو وایي چې دا خو د هغه ډیوټي ده په دې تنخواه ورکوي داسې ډېر افسران مو لیدل چې تنخواهګانې مخلي ډیوټي هم کوي او په کروړو اربو رشوت هم اخلي او دغه کار هم زیاتېږي لکه ما ته د مرچکي نه یو درنګ کورونه دي درنګ کورونه مرچکي کې یو ورور راته کال کړو چې دلته کې آیس کلي عام خرڅېږي او د آیسو یو بازار دی دغه درنګ کورونو سره دغه ځای کې او باقاعده هغه نومونه مخلي نو دا د سیډي تاڼۍ په حدودو کې راځي رزړو چوکۍ په حدودو کې راځي او هلته کې وي دغه آیس خرڅېږي داسې نور هم په دې علاقه کې چې کوم دی نو آیس هغه خرڅېږي نو په دې باندې توجه پکار ده نن ګرانو کتونکو پېښور